دا شیخ صاحب چې دی هغه د یو کاکا بېعزتي کړې ده، هغه ته پلیت ویلی دی، ټرمپ کاکا. دی اصل کې په هغې باندې خفه دي دا کوم کسان چې دی هغه د شیخ صاحب ته وایي. ټرمپ، یهود، نصارا دا د پیغمبر علیه السلام وخت کې هم زموږ دشمنان وو، اوس هم زموږ دشمنان دي، تر قیامته پورې دا زموږ دوستي جوړوي. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. قرآن شریف منئ. الله فرمایي هرگز دا یهود او نصارا تاسو نه خوشحالېږي نه تر دې پورې چې تاسو د دوی دین قبول نه کوئ. یهودیت ته تاسو غاړه کړئ. لکه زما به دې خبره پوهېږئ نه کولې، بس تقریر بس کوم صرف چانده راټوله کړي. یهودیت ته غاړه ږدئ، نصرانیت ته غاړه ږدئ، نو چې نیږدئ نو دغه یهود چې څو پورې یهودي نصراني شی دی تا نه نه خوشحالېږي. هغه ته چا دوست ویلی دی؟ خو دا هغه بغض او کینه ده مخکې ستا په زړه کې وه. دا کوم خلک چې د دین او د علماو مخالفت کوي اوس په مزه مزه باندې بړاس وکړو راښکاره شو لکه په مجلس کې لګیا یې څوک او یا چې دی په موبایل باندې لګیا یې. پوه شه صاحبه چې ته په ظاهره باندې خو ټیک دی لاس په نام به زه د علماو تابعدار خو په دې زړه باندې خو یو قادر ذات شته بل په یو مرګي وي خوشاله په دې باندې الحمدلله په دې باندې خوشاله الحمدلله. او د الله نه بس عالم کو چې الله زمونږ د علماو خپې لاس چرته په رښتیا باندې مخطا کوي. او د خدای لویه ظالمه ته دومره سوچ نه کوې دا کومه خوله ده، دا کومه خوله چې تا چیلۍ سر په ځای باندې د دغې شیخ صاحب محترم سر تا ور په سر کو او په کوم سپي باندې چې تا د شیخ صاحب دا تصویر کېښوده. د خدای لویه ظالمه دا هغه خوله ده چې هغه په کال کې 2-3 پیرې هلته د پیغمبر علیه السلام جنګلې مبارکې سره درود شریف وایي. دا هغه تندی دی چې دا په ریاض الجنت کې دا هغه تندی دی چې دا 10 ورځې د روژې اخره کې اعتکاف دلته د پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي سلام کې کوي. دا هغه خوله ده چې دا د عرفاتو میدان کې چمو باندې جاړي. دا هغه خوله ده چې مزدلفه کې دا په چمو باندې جاړي. دا هغه ګیره مبارکه ده چې دا دغه عرفات میدان کې په اوښکو باندې لمده شي. د خدای ظالمه تا دومره سوچ نه دی کړی. دا پټکی د چا دی؟ اوس خو ګورې خو به دې دا بانې کولې چې دا سیاسي اولا دی. زه هغه تصویر جوړوم. د خدای ظالمه شیخ الحدیث ته پرې نه ښودو. د الله لویه ظالمه کم از کم 27-2800 عالمان هر کال د ده نه فارغېږي. د دنیا په ګوټ کې د دغې شیخ چې دی هغه شاګردان دي. تا یو شیخ نه دی خفه کړی، تا په لکونو علما چې دی هغه وجړولو. تا په لکونو علما دې ته تیار شول چې تاسو د شپې راپاڅئ او ما ظالم یاد کوئ الله ته چې دی هغه وجاړئ، فریاد وکئ چې الله دا نسواري او دا زنګینې خولې والا دا ذلیله کړي، الله دا رسوا کړي، الله دا تباه و برباد کړي. دا په لکونو شاګردان د شیخ صاحب چې دی هغه وجړول، د هغې زړونه چې دی هغه تا ودردولو. نن د هغې موبایل ته چې دی لاس نه ورځي چې هغې د خپل استاد محترم تصویر د سپي د پاسه ویني، د خر د پاسه ویني، د چیلۍ په شکل کې ویني. او بیا ورپسې زما مسلمان وروره پنجابیان چې دی هغه په پښتو باندې نه پوهېږي. که دا لایک دی نو هم زما د پښتون ورور دی، که کمنټ دی نو هم زما د پښتون ورور دی. ما سره غم دا دی ای د خدای ظالمه کاش کې چې ده دا پوسټ کړی وی او چې په دې پسې یو لایک هم نه وی هله به ما منلی چې واقعي زمونږ پښتونستان او زمونږ خیبر پښتونخوا دا چې دی هغه په علماو باندې مس خلک دي. خو خیر دی د پیغمبر علیه السلام چې دی په وخت کې هم داسې شوي دي او الله د هغې وضاحت ماته کړی دی. ټیک ته چې زما زړه دردېږي د هر یو عالم زړه په دې پوسټونو باندې او په دې تصویرانو باندې دردېږي. خو منافقه
دا هغه ستا خپل منافقت دی. الله فرمایي قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. تا به چې چغې وهلې چې زما د علماو سره مینه ده او زه ورسره د زړه نه مینه کومه، ستا په زړه کې مخکې منافقت پروت و، خو اوس چې دی هغه قد بدت البغضاء من افواههم، هغه بغض، هغه کینه، هغه حسد، هغه بړاس تا اوس را اویستو. وما تخفي صدورهم اکبر. الله فرمایي په سینو کې چې د دوی کم هغه کینه پرته ده، کم بغض پروت دی، کم حسد پروت دی، هغه ډېر زیات دی. دا څوک وایي؟ دا الله فرمایي. دا الله فرمایي. قسم په ذات د خدای ادریس شیخ صاحب پرون په درس کې چې دی دا خبره وکړه د علماو طالبانو زما بدله مه اخلئ، فیسبوک باندې زما بدله مه اخلئ. خیر لګیا به دا خلک هغوی له الله څومره غټې سینې ورکړي. ستا دا خیال دی چې بس ما پوسټ وکړو دی به خبرېږي نه چې چا شیخ صاحب پسې ګنځل کړي که نه. دا مشران به وایي چې دا داسې که دوی موبایل وکتو موبایل نو کېدی شي دوی ته هټه کوي که خفګان نه شي چې داسې ښکلي علما هم دوی پرېنښودل او بیا ورپسې دا کمنټونه او بیا یې دا وکتله دا یې چې په یو پوسټ باندې زما پښتون وروره هغې ته دا ویلي دي چې ډېر ښه دې کړي دي او دا په زرګونو کسان دي چې هغې وایي چې دا ښه دې کړي. او ته به نن راځې او شیخ صاحب ته وایې چې که تاسو داسې ویلي وي نه ښه به وه، که تاسو داسې ویلي وي ښه به وه. تاسو به د ملک پاکستان باندې خفه کېږئ چې لکه د موبایل کیمره به درته روانې تاسو د پاکستان دشمنان یې که دوستان یې. الله اکبر کبیره. د پاکستان په کامیابۍ خفه یې که ناکامۍ؟ کامیابۍ باندې خفه یې. شیخ صاحب خو کامیابي غوښتي، هغه خو پاکستان ته عزت ورکړی دی، هغه د پاکستان د عزت سوال کړی دی. د دې نه دا معلومیږي چې ته صرف د علماو د دین دشمن نه، ته د پاکستان هم دشمن یې، خو په پټه باندې د دې پاکستان دپاره خو موږ په پټه باندې دعاګانې کوو، په ښکاره باندې زموږ ملک دی، موږ پرې خبر کېږو. اوس چې خپل ملک چې دی هغه چا ته پرېږدي. دا وجه دا نه ده، دا وجه نه ده. په ظاهره باندې خو ته ما ته کنځل نه شي کولی، خو زړه دې څه وایي؟ زړه کې دې څونه مینه ده؟ د دې مینې دې دغه دی اوس پته ولګېده.